رفته د پی ډی ایم کې چې ټوله د بغیرتو او د فساقو د فجارو او د دې ملک د کرپټو چې چا دا ملک خوړلی دی او 75 سال نه چا دا وطن دی ځای ته را رسولی دی او 75 سال نه په دې وطن کې چا تر اوسه پورې د سکسان دا اغوستی او هر چا په خپل وخت کې په خپل انداز باندې وهلی دی. هغه خلک را جمع شو نو هغې چې کوم دی هغې هغه وزیر اعظم څه کوي؟ اعلان کوي. وزیر اعظم وایي چې دا ورځ تاسو هم ټول احتجاج وکړئ. مایه فساقو فجارو بیا به هم د 9 مئی خلاف هم صرف یو احتجاج منو کړی و که نه خبره به ختمه شوې وه. یا 9 مئی باندې هم صرف احتجاج منو کړی و، سوک به هم منو کړی و، خپله جنډه به هم لاندې کړې وه او ویلې به مو چې ډېر بد شوي دي، باقي خیر دی چې څه کوئ هغه کوئ. نه چې کوم دی مونږ څه کوو، نه مونږه پولیس فورس حرکت کې راولو، نه ادارې حرکت کې راولو، نه سپیشل کوټونه د هغې دپاره، نه د هغې دپاره کور کمانډر کانفرنس یې کوو. بس څه چلو شو، خو تنصیبات دي، مالی نقصان شوی دی، نور به چې کوم دی راشي، نور به راشي، نور به راشي. هلته کې معافي نشته، هلته سره مذمت باندې کار نه کېږي، هلته لګیا یې مرمت هم شروع کړي دي، هلته کې د جیل نه راوځي د یوې پرچې نه ډس چې په بلې پرچه کې وردن نه کړي. څه چلو شو، ناقابل معافي جرم دی. نو بغیرت او چې هغه ناقابل معافي جرم دی نو دا ولې قابل معافي جرم دی؟ دلته تاسو سره مذمت ولې کوئ؟ تاسو دومره کمزورې شوئ چې د سویډن غوندې ملک ته هم تاسو سترګې نشئ خولی. ستاسو دا غوري شاهین ابدالي به په کم وخت کې په کار راځي؟ ځکه خو به امیر محترم فرمایل چې د ابدالي میزایل دپاره غیرت هم د ابدالي په کار دی، د شاهین میزایل دپاره غیرت هم د شاهین والا د هغې پرواز په کار دی او د غوري میزایل دپاره غیرت هم د شهاب الدین غوري په کار دی، د خالد ټینک دپاره غیرت هم د خالد ابن ولید په کار دی او د زرار ټینک دپاره جرت هم د زرار بن ازور په کار دی. څومره د افسوس خبره ده مسلمان په خپل ذات باندې دومره زیات د خپل ذات سره مخلص دی چې په ذات د حمله شوی د ناقابل معافي جرم دی. یوې پرچې نه روزي په بلې وردن نه کوي، بلې نه روزي په بلې وردن نه کوي، خو په قرآن باندې حمله کیږي. هغې دپاره صرف چې کوم دی یو مذمت کافي دی. احتجاج که کوو نو پکار چې مونږ فقیران یې وکړو، ځکه چې مونږ به ستا دا ضمیر جن جوړو، مونږ به تا ته وایو چې فوراً جواب وکړه. والله که په ملک د حمله راشي او ټینکونه ډایرکټ صفا شي او په هغې کې چې کوم دی تیل واچولی شي، فورسونه حرکت کې راشي، نو یاد ساتئ دا د دې ملک د سرحد نه په کروڑها چنده باندې اهم مسله ده چې ستا په ذات باندې او ادارو باندې حمله وشي او ته دومره د خپل ذات سره مخلص شې چې نشم برداشت کولی، غلطی هم در کې 200 وي، لایق هم د هغې یې چې حمله در باندې وشي، لایق هم د هغې یې چې خبرې در پسې وشي، خو نه شي برداشت کولی. د هغې دپاره سپیشل سزاګانې مقرر کړې. نو زما د جانان د عزت او ناموس مسله دومره اهم ده چې ستا غوندې په کرباو نور راشي او زما غوندې په کرباو نور راشي او داسې په کروڑهاو ملکونه نور راشي، هغه خاورو نمزار او قربان چې زما د جانان سورلی پې صرف یو ځل خپل قدم مبارک یې ښودلی دی. بیا د افسوس خبره دا د هغه ملکونه چې په بېدینۍ باندې مشهور دي، هغه ملکونه چې فحاشۍ باندې مشهور دي، هغه که چې کوم دی څه دي، هغه که امارات دي، هغه که سعودي دی، دا هغه ملکونه دي چې د دوی د دین سره ډېر تعلق نشته، د دې د خلکو هم داسې چې کوم دی مزاج نه دی، هغې لګیا دي غیرت کوي، لږ ډېر کوم چې پکار دی هغه نه کوي، لږ ډېر غیرت هغې کوي. څه ملکونه داسې دي چې هغې لګیا دي، څو خپل سفارتکار چې کوم دی واپس رابلي، څه ونه لږ جواب ورکوي.